مسلمان علما مونږ ته دا عقیده ښیي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. هغوی دا وایي چې خدای عیسی علیه السلام انساني وجود سره آسمان ته خیجولی دی. د دې څه ثبوت دی؟ هغوی وایي چې سوره المائده کې خدای مونږ ته ویلی دی چې عیسی علیه السلام به د حساب کتاب د قیامت په ورځ وایي چې یا الله كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. چې تر څو پورې زه د هغوی په منځ کې وم زه پې ګواه وم چې کله تا اوچت کړم بیا پې ته نګران وی. د علما په نظر کې د توفیتنی مطلب دی چې تا زه وجود سره اوچت کړم. خو په دې کې یو مسله ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلی دی په بخاری شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د قیامت په ورځ زما د امت بعضې خلک به راوستلی کیږي او فرښتې به یې ګس لاسته یعنی دوزخ پله ورمخکې کي. په دې باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ای زما پروردګاره دا خو زما منونکي دي. په هغې باندې به ورته جواب دا ملاویږي چې ته نه خبر ستا نه پسته دی څه کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې په جواب کې به زه د پاکباز غلام یعنی عیسی علیه السلام په شان وایم چې تر څو پورې زه د هغوی په منځ کې وم زه پې ګواه وم چې کله تا اوچت کړم بیا پې ته نګران وی. ګرانو کتونکو تاسو ما ته دا ووایئ چې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اوچت کړی و. هغوی له مرګ ورکو او د هغوی روح یې اوچت کو. مونږ له پکار دی چې د انصاف نه کار واخلو او د عیسی علیه السلام دپاره هم توفیتنی هغه مطلب اخلو چې کوم مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره کو. دا دومره آسان کار دی چې په دې ګوګل هم پوهیږي او داسې مولا غلط ثابت شي.